د سوال چل خی دا زده کې که تاسو هم د خدای نه سوال کوئ څنګه به کوئ ډېر خلک وایي موږ دعا کوو زموږ دعا نه قبلېږي چل نه درځي موږ خو ټول الله ته محتاج یو په رزق کې محتاج یو په ډوډۍ کې په عزت کې محتاج یو په ژوند کې محتاج یو په بچو کې محتاج یو په علم کې محتاج یو په عمل کې محتاج یو هر څیز کې الله ته محتاج یو یو د الله ذات ته چې هغه چاته محتاج نه دی په سوره اخلاص کې چې راځي الله الصمد نو مونږ خلک یې معنا کوو چې الله بې نیازه دی دا ښکلې معنا ده خو مقصد څه دی د دې مفهوم او د دې وضاحت ادا صمد څه ته وایي هغې ذات ته وایي چې ده ته ټول مخلوق محتاج یي خو دې چاته محتاج نه السید الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج الخلق إليه يحتاج الناس دی تفسیر کې ما خلق ہوئے اغا ذات چې دی چاته محتاج نہیں او انسان سکے ټول مخلوق ته محتاج دا اللہ ذات بچی دا چا نه کیږي سکے په ډاکټرانو ګرځي پاکیمانو چې دا هغه ځای نه مایوسه چې بیا څه کوي یاره ملا صاحب مولانا صاحب 14 کاله وشي 14 بچي مې نه کېږي لږ د خدای نه خو راله څه وغواړم ما ته څو ښایي چې زه څه ووایم چې الله بچي راکړي چې ناپوره شي بیا به مونږ چاته ځو مخکې الله ته دا وخت نه ولې الله ته سوال نه کوي مال غریب یم چې دکانو که پیسې لاړې تجارتو که هر څه لاړل یاره څه وظیفه نشته چې زه هغه استعمال کوم او ته راله سوال هم وکړه لکه مولانا صاحب کې وفرمایل خصوصي وکړه سوال د الله بچی نی ښځه نی مونږ الله ته محتاج یو او دا به مو عقیده او ایماني کې زمونږ ټول امور به صرف او صرف هغه یو ذات پوره کوي چې د هغه نوم دی رب العالمین څوک به پوره کوي ملګرو نه تپوس کوم نه داسې نه داسې ناجوړه ځیم او ستاسو نه ښېږي څوک به پوره کوي شوق سره جواب څوک نظام د دنیا او د مخلوق د چا لاس کې شوق سره چا لاس کې ژوند چا سره مال چا سره اولاد چا سره عزت چا سره جنت چا سره دغسې پوچه پوره آواز راکوي دا د عقیدې خبره ده په دې الله خوشحالېږي چې دا چغه ووایي دا الله فرشتې خوشحالېږي ستا ایمان لیکي ځان سره چې دا مؤمنین دي په دې الله خوشحالېږي دا چغه در باندې زمامه چې الله ته پته ده چې دا بنده ما ته محتاج دی او د ده عقیده ده چې دا ټول نظام به زه سموم بل څوک نشي سمولی د اسبابو لاندې خو ماله الله اختیار راکړي دوه څیزونه دي یو د اسبابو نه بالاتر ما فوق الاسبابو ته زموږ علما وایي یو د اسبابو لاندې د اسبابو نه بالاتر خو زاړو څه کولی نه شم او چې کوم د اسبابو لاندې دي نو هم چې هغه سبب استعمال کوم نتیجه ده نشم مرتب کولی زه به ډاکټر نه علاج کوم خو ډاکټر مې جوړولی نه شي څوک به جوړوي شوق سره ووایه زه به دارو خورم نشم جوړولی چې الله فیصله نه کړی زه به دې نه روان شم جومات ته مانځله به ځم دا زما د اسبابو لاندې د خدای خپې راکړي سترګې راکړي دي کیدای شي لار کې ټک راپروزم جومات ته اډو نه رسوم څوک به مې رسوي په دې اسبابو کې لاس و خپو خوله کې کونټۍ کې خپو کې سترګو کې طاقت چا چولی دی عقیده ټینګولی شي دلته الله چل ښیي دا زده کې سوال به څنګه کې مونږ خدای ما وبخې لاس اوچت کو سوچم بل طرف ته روان خدای ما وبخې مور پلان مې وبخې او نیاو نکاح او غسخر او خواښې او بچي او پلانې الف زبر او با زبر بو ایک دونه دونو دو دونه چار او تین چار پلان کې دام یاد کړی ګوټم لګولې دا خدای شته که سوایو چې موږ ته سوچ نه کې دا موږ سو وای دا ګوټې دوا خدای نه قبلای چې لکه دې سوچ نه بالکل دل نه قبل رسول الله مبارک فرمای ان الله لا يقبل عن قلب غافل لاهل کم لچ غافل سوچ نه او بل طرف ته عباسیات ته متوجی وي او الله ته وي ما وبخ خدای وي پارام کینا دا سوال الله را لي په دا مخ د پاسه وتر غول سوچ ته بل خارج چغه ماته
اسی یو لطیفه مې ذهن لراله یو بادشاه په لاره روان یو په سترګو نابیده ړوندو او ځان ته مخکې څادر اچولې او خلکو نه سوال کوه نو هغه وی یا الله سترګې یا الله سترګې لکه د هغه مطلب دا و چې دا خلک ما ته متوجي شي چې دې ړوند دي نو پیسې به راکړي یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو به وکتل حافظ صاحب واقعي لکه په سترګو ړوند دی او څادر یې ښودلو خلکو پیسې بادشاه تېرېده او دغه ته پته چې بادشاه دی یا الله سترګې یا الله سترګې بادشاه وي دا څوک دی وي دا د ړوند چغې وي دلته همیشه ناست دي سوال کوي غریب نو نابینا دی دا لفظ وي چې خلک متوجي شي وی ودرېږه اسې ودروته ودرېده وی ړونده څه غواړې د خدای نه ای بادشاہ چاوی څوک دی بادشاہ سلام سترګې غواړم کله نه دومره نه وی زه واپس راځم کې دله نوې درکړی شوټ کوم دی سرمن دی وباسم دومره موده چغې وې خدای دله سترګې نه جوړي او بیا هم ورته چغې وې څه له چغې وې پیسو له سوال له چغې وې دله جوړولې خو پنځه کاله چغې دې ووالې کړ زه پولیس ته وې دلته ورته ودرېږې چې سړی ونه تښتي زه راځم او که سترګې دې نه وې نو سرمن د نو باسم دقسې لکه سړی چې څاروي سرمن نو باید دلته راوې ځان دو ړوند وې دا څه په بېوقوف باچا وروړېدو مونږ خدای ته چغه وو باچا پکې د کمې راغی باچا لاړه خپل کار پولیس ولاړ دی اپیجي صاحب تښتېدی هم نشي کم خوا به تښتي چې بادشاه وروستو راغی وی ړونده څنګه خبره ده وی صاحب سترګې میلاو شوې حافظ روغ شو چغې کړې یا الله سترګې جوړې شوې بادشاه ورته څوک وتېر وې دوه دا څو دي درې دا څوک دي دا پلان کې په سترګو روغ هغه وزیرانو باچا ته وی دا څه کمال و پنځه شپږ لس کاله دلته چغې والې دي چې یا الله سترګې نه وې او نن ورته سترګې میلاو شوې وی دا ړنه چغه نه وه خدای ته دا د ړنه چغه ووالې شو چې د سر غم پرې راغی چې اوس خو مې وجنې او سرمن رانه وباسي نو هغه دا چغه د کم ځای نه لاړه د ړنه چې خدایه ګورې اوس سترګې خامخا په کار دي ګنې دغه توت ته مې خېجئ او په دا مازدیګر مې وایي بیغمه کوي مې نو د ړنه چې چغه الله ته وځي نو هغه الله قبلوي مونږ د ړنه نه وباسو چغه مونږ ګردان جوړ کړی دی الف زبر او با زبر بو ته زبر ته او دا الف ته او دا ب ده او دا ت ده او دا س ده او دا جیم ده او دا خ ده اما شوم دوت کړه هغه استاد دی وای سبق وراوه وی دا الف ته دا ب ده دا ت ده دا س ده دا جیم ته ورخېجا دا جیم ده دا خ ده نو ته خطا دا جیم ته ورخېجا پېښه په خبر الله نه سوال اوس الله دلته چل خای سوای الله وی چې چا نه سوال کې لاول به صفت کې خان بابا له سړی لاړ څه کوي وسره خان بابا ته ډېر ښه سړی لاول صفت شروع ستاسو پلار نیکم ډېر ښه خلک تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کړې ټوله دنیا ستاسو صاحب صفت کوي نو چې دا خان بابا ته وی نو هغه لږ داسې جغش بالغ باندې نیغ راځي چې دا کاکا خو چې ما ډېر صفت وکړو خلک به هم کوي بیا ورته څه وایي دا سړی وی صاحب خان بابا ګورې تابعدار او د شپې خو ته به ما ساجت را واچوه د شپې هم تابعدار او ته چې څه وایې زه ګورې تابعدار خان بابا نور هم خوشحاله چې صفتونه یې وکړل او سړی هم تابعدار دی بیا ورته خان بابا یو تروړه وړه بني نو خان بابا کې که سړیتوب وي نو تروړې په ځای به دوه ورکوي زه کوئی به چې رالی صفت هم وکړو او تابعدار هم دی دقسې رب العالمین موږ ته چل ښایي الحمدلله رب العالمین د خدای صفت شروع شو څومره ښکلي صفتونه دي دا د بنده دپاره نه دي دا چا دپاره دي الله له حقیقي د الله دي که بنده کې جمال دی دا هم الله ورکړی دی او د خدای جمال ان الله جمیل یحب الجمال رب العالمین ډېر لوی مفهومات کې دلته زه ګورې تاسو جلک ویم د ټول مخلوق پروردګار پالونکی رب الله دی رحمان دی او رحیم دی نهایت مهربانه دی ډېر رحم کوونکی دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم
او بیا وی مالک یوم الدین د قیامت پر ورځ چې څومره څیزونه دي هغه د رب العالمین په موټي کې دي د الله په لاس کې دي د هغه قبضه قدرت کې د بل چا نه دي ورته د الله صفت شو الله خوشاله شو چې دا بندم زما صفت کوي او دی وی خلق هم در الحمدلله خلق هم در صفت کوي او دی بنده یوازې د دنیا نه د آخرت مالک هم زو ګڼل بیا ورته سوی ایاک نعبد و ایاک نستعین لکه سوالګری چې وی ګورې د شپې هم تابعدار ایاک نعبد الله ګورې بندګي د صرف ستا کوم ښا د بل چا نه کوم لکه خان ته خان بابا ګورې ستا خاني منم د بل چا نه منم ستا زور منم د بل چا نه منم ایاک مخکې شوی د مقدم دی کنه زه ستا عبادت کوم ګورې د بل چا نه کوم ایاک نستعین مدد ګورې الله ستا نه غواړم د بل چا نه غواړم د اسباب پور ته ولاندې خبره ما اشاره نو الله خوشاله شي چې دی خود ما بندگی کوي الله خوشاله چې دی خود ما تابعدار دی لکه د شپې خدمت را واچوا او دی خو ما نه مدد غواړي نو رستو وته سوی اهدنا الصراط المستقیم یو تروړو خوراک صراط مستقیم باندې خلاوان او بیا صراط مستقیم مو ته یادو چې الله لکه ته چاته تروړو والا نو څه وته یاره یو تروړو والا غ بچی به مې پیرو جماعت کی ہے پېشمنه به پیو کی نه کې دا پاره واله یاره یو جوړه جامع راکه جامع شلې دي مانځل نشم ته پکې شرمېګما چې مونږ له پکې لاړ شو یاره حج را چا داخله کړی دا او پیسې را سر نشته خان بابا لګی راکه چلته کې په د حج کې یو د شکر او خوشحالي کې پیسې مې نیکه کې لګي دلته سوي ما ته نه غلار برابر کا او صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين اغلار چې خدای استاخ وخلا خو خلق الذي منتخب کړی دا بدونه ساتلې دا اغلار او اهدنا الصراط المستقيم سمانا دا دا طالبان رات الطریق و وصال للمکتوب قصے پسے کئی زبے دا تخکل پختو کی وی خدای پنی غلار میں ور برابر کا ور سم میں کرتے نو چې دا خدای نه دی دا سوالو کو په محبت او په بینرته سوالو کو او دا الله صفاتونه دی کو ځان دې تابعدار کو نو الله پاک فورا جواب درکې نه غلار باندې تلل غواړي سمیدل غواړي او ذالک الکتاب قرآن ته اشاره ده او ذالکه کې وګړي خبرې ده نشم کول